أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ندنی کی ایواز دا خبره چې وګرځوئ تاسو خپل مخونه له مشرق او مغرب لوري ته، له ختیځ او لوري ته، یا طرف د مشرق او مغرب ته. ولكن البر لیکن نیکی خدا دا چا چې ایمان راوړو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې، والملائکة او په ملائکو باندې، والکتاب او په کتابونو باندې، والنبیین او په پیغمبرانو باندې، وآت المال على حبه او ورکوي خپل مال على حبه په مینه باندې، ذوی القربا خپل خپلوانو ته، والیتامی یتیمانانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته، والسائلین او سوال کوونکو ته، وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې مرایانو ته ورکوي، واقاموا الصلاة او پابندۍ سره منځونه کوي، وآت الزکاة او زکات ورکوي، والموفون بعهدهم او پورا کوونکي د خپلو ژمنو او وعدو، اذا عاهدوا کله چې د ژمنه وعده وکړي، والصابرین لایق د ستاینې صبرناک خلک دي، فی البأساء چې په سختو د مالونو کې صبر کوي، والضراء او په ناروغتیا کې صبر کوي، په مرضونو کې صبر کوي، وحین البأس په وخت د جنگ کې صبر کوي. اولئک الذین دا کسان دي صدقوا چې رښتیني دي، واولئک هم المتقون او دغه کسان دوی پرهیزګار دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو
كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جاری کول د قصاص یا نافذول د قصاص فی القتل په باره د وجلی شوو کې په عمد او په قصره په باره د هغې کسانو کې چې هغه وجلی شوي په قصره الحر بالحر آزاد به وجلی شي په بدله د آزاد کې والعبد بالعبد او مری به وجلی شي په بدل د مری کې والانثى بالانثى او ښځه به وجلی شي په بدله د ښځه کې سیاسر به وجلی شي په بدله د سیاسر کې زنانه به وجلی کېږي په بدله د زنانه کې فمن عفی له پس هغه څوک چې هغه ته معافي او عفو کړی شول هغه ته له هغه ته من اخیه د طرفه د ورور د هغه نه شیء څه شی فاتباع بالمعروف نو لازم دی ورپسې کېدل په وارث باندې یا فاتباع بالمعروف نو لازم دی وارث باندې کېدل قاتل پسې بالمعروف په ښایسته طریقې په ښې طریقې سره و اداء او لازم دی قاتل باندې ادا کول الیه دی وارث ته باحسان په ښایسته طریقې سره ذلک تخفیف من ربکم دا حکم د عفو او د معافی د اسانتیا ده د طرفه د رب ستاسو نه ورحمت او خاصه مهرباني ده یا رحمت دی فمن اعتدى نو چا چې زیاتی وکړو بعد ذلک وروسته د معافی او د عفو نه فله عذاب علیم نو د دپاره عذاب درناک دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او ستاسو دپاره په قصاص نافذولو او په قصاص جاری کولو کې حیات څه ښایسته ژوند دی یا اولی الالباب ای صفا عقل والاو ای د عقل خاوندانو لعلکم تتقون د دپاره چې تاسو متقین شئ یا دې دپاره چې تاسو تقوا لاسته راوړئ کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې را نږدې شي یو تاسو ته مرګ ان ترک خیرا کو چیرې پرېښودلی وي مال الوصیت وصیت کول للوالدین مور پلار دپاره والاقربین او خپلوانو ته بالمعروف په قانوني شرعي سره په نیک او په ښایسته طریقې سره حقا علی المتقین دا واجب دی په متقیانو باندې لازم دی په پرهیزګارو باندې فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه وروسته د هغې نه چې وای ورېده او پویه شو په هغې باندې فانما اثمه یقینا ګناه ده دی علی الذین پاغی کسانو باندې دا یبدلونه چې بدلی دا وصیتو ان الله یقینا الله سمیع هر څه اوري علیم په هر څه باندې پوهه دی فمن خاف من موسن نو څوک چې یره کوي د وصیت کوونکي نه جنفن د کږېدو په خطا سره یا جنفن په اوړېدو د حق نه په خطا سره او اثمن یا دو گناه په قصره فاصلح بینهم نو صلح وکړي په منځ دوی کې فلا اثم علیه نو نشته دی ګناه په ده باندې ان الله یقینا الله غفور بخښنه کوونکی دی رحیم او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم الصيام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې نیول په رمضان کې کما کتب علی الذین لکه څرنګه چې فرض کړی شوي دي په هغې کسانو باندې کما کتب لکه څرنګه چې فرض کړی شوي وو علی الذین په هغې کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا لاسته راوړئ دې دپاره چې تاسو متقین شئ ایاما معدودات ورځې دې شمارلې شوې فمن کان منکم مریضا نو څوک چې ستاسو نه ناروغ او علی سفر یا سفر باندې او روژې پرېږدي یا روژې ونه نیسي فعدة من ایام اخر نو د باندې شمارل دي د ورځو نورو د قضایي دپاره وعلى الذین او په هغې کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روژې نه لري فدیه ده طعام مسکین چې هغه خوراک د مسکین دی د یوې ورځ دپاره یا وعلى الذین او په هغې کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روژې نیولو نه لري او روژې وخوړله فدیه فدیه ده طعام مسکین خوراک د مسکین دی د یوې ورځ دپاره فمن تطوع خیرا نو چا چې په اخلاص سره نیکي وکړله فهو خیر له نو دا ډېره پیدامنه ده د هغه دپاره فمن تطوع خیرا نو چا چې په خوښۍ او په خوشحالۍ سره وکړو یو د نیکۍ کار وهو خیر له دا د هغه دپاره ګټمن دی وان تصوموا او روژه نیول خیر لکم ډېر غوره دي ستاسو دپاره وان تصوموا او چې روژه ونیسئ خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چیرې تاسو پوهیئ شهر رمضان الذي دغه ورځې میاشت د رمضان ده الذي داسې میاشت ده انزل فيه القرآن چې شروع شوی دی په هغې کې نزول د قرآن فعل د قرآن د شروع شوی دی هدن هدایت دی للناس دپاره د خلکو
وبینات من الهدى او خکارا احکام دی من الهدى د تیر شوی هدایتو د قسمنا یا وبینات من الهدى خکارا خبری د هدایت دی والفرقان او د جدائی راوستلو په منځ د حق او باطل کې فمن شهد منکم الشهر نو څوک چې حاضر شو تاسو نه د میاشت ده فلیصمه نو د دې میاشت روژه دې ونیسي ومن کان مریضا او هغه څوک چې ناجوړی او علی سفر یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو د باندې شمارل دي د نورو ورځو یرید الله غواړي الله بكم اليسر په تاسو باندې اسانتیا ولا يريد بكم العسر او نه غواړي په تاسو باندې تنګسیا او تکلیف ولتكملوا العدة او دې لپاره چې پوره کړئ شمار ولتكبروا الله او دې لپاره چې لوی وای د الله یا لوی بیان کوي د الله علی ما هداکم پاغه طریقه باندې چې هدایت کړی دی تاسو ته ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر گزار شئ دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله واذا سألك عبادي کم وخت کې چې پوښتنه وکړي ستانه عبادي زما بندگان عني زما په باره کې فإني قریب یقینا زه نږدې یم اجیب قبلهم دعوت الداعی دعا د دعا کوونکي اذا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه فلیستجیبون زما احکام دې پوره کی فلیستجیبوا لی نو زما احکام دې پوره کی یا زما احکام دې پوره قبول کی فلیستجیبوا لی نو دوی دې خبره ومني زما ولیؤمنوا بی او یقین دې وساتي په ما باندې یا ایمان دې راوړي په ما باندې لعلهم يرشدون دوی لپاره چې دوی مخ یو هدف او مقصد ته ورسیږي لعلهم يرشدون دې لپاره چې دوی په سمه لار شي احل لکم لیلة الصیام حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره جائز شوي دي ستاسو لپاره لیلة الصیام په شپه د روژو کې الرفثو یو ځای کېدل الی نسائکم خپلو بیبیانو سره هن لباس لکم دا جامه ده ستاسو لپاره وانتم لباس لهن تاسو جامه یې د دغې ښځو د بیبیانو لپاره علم الله عالم دی الله انکم کنتم تختانون انفسکم چې یقینا تاسو نږدې وئ دې خبرې ته چې نقصان کې ماچولی وي خپل ځانونه یا علم الله معلوم الله ته انکم یقینا تاسو کنتم خیانت کې ماچو کنتم تختانون چې تاسو خیانت کې اچو انفسکم خپل ځانونه فطاب علیکم ناسانتیا یې راوستله په تاسو باندې فطاب علیکم مهرباني وکړله په تاسو باندې وعفا عنکم او پراخي وکړله تاسو له یا وعفا عنکم او معافي وکړه تاسو نه فالآن باشروهن نو اوس یو ځای کېدل کوئ یا اوس نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره وابتغوا او ولټوئ ما كتب الله هغه چې حلال کړي دي الله تاسو ته یا لیکلی دي الله پاک لکم تاسو ته وکلوا او خورئ واشربوا اسکل کوئ او اسکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې چې پوره ښکاره شي تاسو ته سپین تارو من الخیط الاسود من الخیط الاسود د هغې تور مزي نه یا د مزي تور نه من الفجر د سبا نه ثم اتموا الصیام بیا پوره کوئ روژه الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشرهن او مه یوځای کېږئ د خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون په داسې حال چې تاسو اعتکاف کوونکي استئ فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا پولې د الله دی دا پولې مقرر د الله دی فلا تقربوها نه مه نږدې کېږئ دې ته په خلاف کولو په مخالفت کولو سره
فلا تقربوها منزدې کېږئ دې ته په ماتولو سره کذلک یبین الله دغه شان بیانوي الله پاک آیاته خپل احکام للناس خلقو ته لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی تقوا حاصله کړي یا دوی متقین سي ولا تاکلوا اموالکم ما مخورئ خپل مالونه یا مخورئ مالونه د یو بل بینکم په خپل مابین کې ولا تاکلوا مخورئ اموالکم مالونه د یو بل بینکم په خپل په کورنۍ خپله کې بالباطل په ناروا په ناوړه طریقو سره وتدلو بها الى الحکام او مرسوي دغه مالونه حاکمانو ته په طریقې د رشوت سره وتدلو بها الى الحکام موړئ دا مالونه په طریقې د رشوت حاکمانو ته یا مور کوي دا مالونه حاکمانو ته په رشوت کې لتاکلوا فریقا دې دپاره چې وخوري یوه ډله لتاکلوا دې دپاره چې وخوري فریقا یوه ټوکړه د مالونو من اموال الناس د مالونو د خلکو نه لتاکلوا دې دپاره چې وخوري فریقا یوه حصه من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهه لرئ. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.